او داسې وینه ورکولو سره هم روزه نه ماتیږي او وینه ځان ته لګولو سره هم روزه نه ماتیږي او داسې انجکشن او ډریپ دا لګولو سره هم روزه نه ماتیږي. دا تفصیلی مسله ان شاء الله مخکې زه درته بیانوم چې کوم صورتو کې په روزه باندې اثر راځي او کوم صورتو کې په روزه باندې اثر نه راځي. داسې د روزه په حالت کې میک اپ لګول، ښځې دپاره میک اپ لګول او داسې کریم لګول، لوشن لګول، په دې باندې هم روزه نه ماتیږي. ښځې یو بل شی استعمالوي، لپسټیک، دا ښځې په شونډې باندې لګوي، نو د لګولو سره هم روزه نه ماتیږي. خو البته ښځه د دې خیال ضروري ساتي چې د دې لپسټیک ذایقه خوند د دې ښځې حلق ته ولاړه نه شي، او که چېرته دا ذایقه یې ولاړه شي او د خوند محسوس کړي، په دې صورت کې بیا په روزه باندې اثر راځي. نو که چېرته هغه ذایقه محسوسه نه کړي، صرف لګولو سره د دې ښځې روزه نه ماتیږي.